قربان شم قرآن عظیم الشان دے لازمت قربان شم خو بیا هم ترجمه غواړي تفسیر غواړي قرآن د زړونو درزېدو نه خپل تاثیر غواړي قرآن الله د پاکستان په پاک قرآن رڼا رڼا کی الله د هر وګړي په ایمان رڼا رڼا کی الله د زموږ حاجی ناصر خان له عمر ډیر کی الله دې عمر داسې د قرآن خدمت کې تیر کی الله دې د مفتی نجیب الله عمر دراز کی الله دې د مفتی نجیب الله عمر دراز کی الله دې د امت رهنمایي لره جواز کی الله دې د شیخ عبدالمستعان ژوند برکتی کی رڼا چې د قرآن پر رڼا هر یو امتی کی اغالم زمون د ټول ملت د سر شمله ده قربان د جذبې نه په غورځنګ ولوله ده چې علم د قرآن لکه د لمر په دنیا ویش کی چې پوهه او د پوهې سمندر په دنیا ویش کی دا فهم د قرآن او دا درسونه مبارک دي رڼا رڼا واړه آیتونه مبارک دي خو څو پورې عمل چې په قرآن نه وي ملګرو ایمان د مسلمان اډو ایمان نوی ملګرو دې نظم کې مسلمان خپل تاریخ بیانوي چې کله زما په قرآن باندې عمل و قرآن زما و زه د قرآن وم نو هغه وخت کې څه حالت و اوس چې زه د قرآن نه لرې شوی یم اوس څه حالت دی خو څو پورې عمل چې په قرآن نوی ملګرو ایمان د مسلمان اډو ایمان نوی ملګرو پخوا که مسلمان و مزه اوس هم مسلمان یم هماغه تسلسل دی هغه غړی د کاروان یم خو قایل چې د قرآن و محامل چې د قرآن یم حاصل چې د قرآن و معامل چې د قرآن یم د ژوند د رڼاګانو د غورځنګ سره اشنا وم د امن په سر شته ومه د جنګ سره اشنا وم د رقص او د سرود په ځای د تورو شړنګا شړنګو احساس مې د غیرت او حمیت سره همسنګ و په شګو کې ناستی او د کجورو خوراک وه ژوند سو خو د فقر استغنا یوه خاکه وه پیزار په ګنډ په ګنډو په جامو کې پیوندونه خو نفس په مطمئنو بې نیازه لبدونه دا نه چې په دنیا کې د دنیا نه مرولو خو زه د خوږ اسلام د پاکې مینې قلندر وم دا ځمکه په خپلو کې له یو بله هر وخت زارېدلو په خپلو کې له یو بله هر وخت زارېدلو کافرو له په سر لکه د تندر پرېوتلو دا ځمکه ګواهي کوي اسمان په دې ګواه دی تاریخ په دې ګواه دی تاریخ دان په دې ګواه دی چې قیصر و کسرا به مې له نومه په لړزانو زما د مټو زور او زما تورې ته حیران خو نن چې زه قرآن په غلافونو کې رانغاړم خو نن چې بې ځایه قسمونو له راغواړم سینه پورې نیسم په لیمو یې ښکلومه د شونډو په سرونو په بڼو یې ښکلومه په سر باندې سوری کم چې کله په سفر ځم لاسونه پې هم کېدمه د کوره چې بهر ځم په مینه یې ډولۍ کې زه د ناوې سره ږدمه د مړي سر ته پروت وي جنازه چې کله وړمه په عرس کې به ډمتوب او کنجرتوب او جواري وي خو آغاز د قرآن په تلاوت به ضروري وي دا مینه خو د مینې د عظمت په لمن داغ دی بې ځایه عقیدت د عقیدت په لمن داغ دی چې کله هم د فکر او عمل خبره راشي د ژوند په کشالو کې چې د حل خبره راشي قرآن په ډاګه پاتې په انسان مې توکل وي مادې ته غاړه وزم په دوران مې توکل وي عامي یم که ملا یمه که پیر یم که واکدار یم د خپلو بې مهاره خواهشاتو تابعدار یم دنیا مې په دنیا کې ښه زړه پورې مشغله ده حاصل د مدعا مې د موټر سره بنګله ده منم چې دا دور سر خوړلی د بدلون دی منم چې په ټکنالوژي او ساینس کې ژوندون دی
خو عمل چې په قرآن ور یو علم مې جاګیرو یهودو نسوارا سره زما د فن تصویرو که نور ته ورسېږم که سپوږمۍ ته ورسېږم چې څومره د قرآن لرې کېږم غورځېږم سره د ټنبمه د کافرو نه یریږم کشمیر او فلسطین افغانستان په وینو سور دی عراق برما لیبیا شام کې مسلمان په وینو سور دی خو بیا هم د خپل ځان او خاندان له غمه جاړم قاتل امریکې نه خپل وجود له امان غواړم هغه چې ما په ما وژني امان به څنګه راکړي هغه خو داسې غواړي چې وجود زما فنا کړي قرآن کې مې ژوندون دی او قرآن کې مې بقا ده قرآن کې آخرت او په قرآن کې مې دنیا ده خو دلته واکداران تل د قرآن سره په جنګ وي د دین سره په جنګ وي د ایمان سره په جنګ وي د آرمی پبلک سکول پیښه وړه خبره نه ده توده به وي تودخه د سړه خبره نه ده موږ هم د دې ګلونو قتل عام باندې خفه یو موږ هم په دې وحشت ظلم سرسام باندې خفه یو خو نن چې زور او شور دی نو دا مخکې ولې نه و چې بل پارچا اور دی نو دا مخکې ولې نه و بچي د افسرانو او خانانو بس بچي دي دا نور ګینډیران کې ټوکېدلي خریړي دي زما د خدای په کور کې مړې کوترې نه هېرېږي زما د جامعه افسر تور سرې نه هېرېږي چپلې او بستې پرې کړې ګوتې په ملبه کې زمونږ د پاکو خویندو غوښې نښتې په ملبه کې په وینو کې رنګ سوي قرآنونه پاڼې پاڼې همداسې د حدیثو کتابونه پاڼې پاڼې زما د باجوړ د شهیدانو دغه سوال دی چې وینو کې لت پت شو څه قصور څه وبال دی په زده کړه د قرآن عظیم الشان ګناهګار کړو په زده کړه د علوم نبوت سزاوار کړو خو قربان شمه قربان د باجوړ له هغې موره چې رایوړو ټوټې ټوټې بچې ورله تر کوره نو وی ویل چې بل زوی بلېږمه مدرسې له قرآن به زده کوي چې افتخار شي قبیلې له که دی هم شهید که نو بوډا خاوند لېږمه رشته به د قرآن سره یو حال کې نه پرېږدمه قربان له هغه پېغلې چې واده یو تیاره خاوند دې غوښې غوښې ورله راوړو په تلواره نو دی ورته سلام وکړو دای ورته ووې په سوال او په مینت او په ژړا یې ورته ووې په ورځ د آخرت چې ته نیازبین د پاک الله یې د ځان سره به سمه ګورې ما جنت ته بیایې زما د قام د میندو د خویندو دا کردار دی چې غم کې هم فکر آخرت د ژوند شعار دی ای خدایه دلته هره زنانه دغسې غواړم د دوی رنګ کې رنګ ټوله زمانه دغسې غواړم زما د کلمې وروره ښاغلي مسلمانه رڼا د فهم و فکر شعور واخله د قرآنه قرآن د تمامي علومو جاج دی که پوهېږې قرآن د کتابونو د سر تاج دی که پوهېږې قرآن انسانیت لره معراج دی که پوهېږې قرآن د روح شفا د روح علاج دی که پوهېږې قرآن د ښایستونو رڼاګانو سرچینه ده قرآن ګورې سپېڅلې بیریا یو آینه ده قرآن چې آینه کې ځان به ښکلی درته ښکاري هر فکر هر عمل به دې سپېڅلی درته ښکاري دنیا او د دنیا مینه به څلی درته ښکاري دا ژوند به د فنا په دار ختلی درته ښکاري خلوت وي که جلوت وي خو قرآن ځان له رهبر کا د وینې جوش دې کم نشي جهاد له غاړه ورکه غورځنګ به د جذبو کې وي قرآن چې در سره وي رڼا به د لیمو کې وي قرآن چې در سره وي اسلام به د پښتو کې وي قرآن چې در سره وي
کافر به د پخپو کې وي قرآن چې در سره وي قرآن خو انقلاب غواړي خپل ځان انقلابي کا راپورته شارغړی د کاروان انقلابي کا قرآن د انقلاب د راوستلو پیمانه کا قرآن د انقلاب د راوستلو پیمانه کا قرآن په خپله زده کا قرآن نورو ته زده کا